بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مدرسين حضرات اور طلباء عزیز د ارشاد الصرف اتم درس اتم سبق دی د اسم علامات شروع دی لس دانه علامتوں میں مر د اسم ختم کے چنانچہ پتیر سبق کی اگر د اسم دلوس علامتوں مش اجرام وصولا اوس یولسم دولسم دیالسم څوارلسم پنځلسم شپاړسم دغه شپږ علامتونه د اسم وایي. چنانچه د اسم یولسم علامت دا د صيغه د جمع اقصا وي. د جمع اقصا جمع معنا جمع واحد تسنیه جمع اقصا معنا د جمع انتها چې د هغه بعد بیا بل جمع نشي راتلی. د جمع اقصا پہچان دا دي اول دوه توري به خامخا وي مفتوح په دریم ځای به خامخا الف علامت د جمع اقصا راغلی. کله دغه الف وروسته یو تور راغلی هغه خامخا مشدد وي لکه دواب با پېشبو شادي با. کچې د الف جمع اقصا بعد دوه حروف راغلي اول به مکسور دویم به مضموم لکه زوارب مساجد. که د الف جمع اقصا بعد درې حروف راغلي اول به مکسور وي دویم به ساکن وي دریم به مضموم وي لکه مصابيح. عام طور پر ورته وایي که درې د الف جمع اقصا بعد درې حروف راغلي دریم په خپل حال وي په د خپل حال باندې طالب فنار سر نه خلاصېږي ورته درې توري به مضموم وي لکه مصابيح. دولسم علامت د اسم دا د صيغه د تصغیر به وي. تصغیر تعریف دا د ماده زائده په قانون کې راځي فلحال او طالبان ته مو څنګه وایي تعریف تصغیر وایي وچشته د تصغیر پہچان دا دی اول دوه توري پر اول حرف باندې به پیش په دویم به زبر دریم ځای بیان ساکن راغلی و ته علامت د تصغیر لکه قریش رجیل. دیالسم علامت د اسم دا ده چې د کلمې په آخر کې به تای مربوطه و هغه تا ته وایي چې کله وقف ورکوې دا تا په ها بدله سي لکه مؤصدة مؤصده. څوارلسم علامت لفظ د افعلو پر وزن به وي لکه احمدو. دا فی الحال د طالب په سمجھ کې نه راځي مبتدي طالب چې کله د ثلاثي مجرد د شپږ بابو سي اسم تفسیر اوله صيغه دا ویله اضرب انصر اعلم احمد اجمل اجهل ودا ته لفظ افعل دا به اسم. اور پنځلسم علامت د اسم دا ده د کلمې په شروع کې به میم زائد راغلی وي لکه مجلسون یعنې د میم بغیر به کم سے کم په کلمه کې درې حروف راغلي و دا میم ته وایي میم زائد دا هم د اسم علامت دی لکه مجلسون. اوس په مجلسون کې میم هم په شروع کې راغلی باقي کې تنوین د اسم دوه علامتونه کې راغلو. شپاړسم علامت اسم به مضاف اسم به مضاف د مضاف پہچان دا دی کم سے کم دوه کلمې به وي پر اوله کلمه به الف لام نه وي د اول کلمې په آخر کې به نون تنوین نه وي نون د تثنیه به نه وي او نون د جمع مذکر سالم به نه وي او دویمه کلمه ته به زیر ورکړئ لکه غلام زید. غلام یوه کلمه ده زید بله کلمه ده د غلام په سترو کې الف لام نه دی راغلی په آخر کې نون تنوین نون د تثنیه نون د جمع مذکر سالم نه دی راغلی او دویمه کلمه ته زیر ورکړی دي او غلام ته وایي مضاف. نو مضاف هم د اسم علامت دی. دا شپاړس علامتونه د اسم مکمل سو. سبا به که خدای کوي انشاءالله العزیز د دې شپږو علامتو مشق اجرا وي. بیا به دا مدرس درته کوم چې په کلام عرب کې بعض اسمونه شته خو لیکن په هغو کې دا علامتونه نشته. عرب حضراتو هغه ته وایي اسم نو هغه ته وایي سماعي اسم. انشاءالله سبا نه بل سبا په سبا کې به دا خبر کوو.